علماء او دې قاریانو حافظانو زمونږ استاسو غاړه خلاصه کړې ده. د یو کلی کې حافظ تیار شو د ټول کلی غاړه آزاده شوه. په امریکا کې یو سړی محنت کوي، مزدوری کوي، په انګلینډ کې کوي، په سعودي کې کوي، دوبۍ کې کوي، دغه غاړه چې خلاصه کړې ده نو د مولوي صاحب خلاصه کړې ده، د حافظ صاحب خلاصه کړې ده. دا په دې ټولو کلی کې یو کس په دوی وقف کوي چې داسې کس تیار کی چې قرآن زده کی، د قرآن مسائل زده کی، بیا راشي او دغه کلی علاقه کې او د محله او د قبیله کې د خلکو رهبری او راهنمایي د قرآن په حیثیت باندې کوي. دا علما اوزګار نه دي، دیو چې علما لیکلي دي او دا علما ناس دي چې په ټول کلی کې یو عالم نه، یو حافظ نه. قیامت په ورځ به الله د دین مطالبه کوي چې تاسو په دې ټول کلی کې یو عالم ولې نه پیدا کو چې زما دا قرآن دین زده کړی او تاسو ته ښودلی، د ټول کلی غاړه به بندوي، د ټولې علاقې غاړه به بندوي. څنګه چې په روژه کې یو کس کینې اعتکاف ته او د ټولو نارینو زنانو غاړه آزاده کی، او کوم جمعات کې چې څوک کینني نو قیامت په ورځ به دغه ټول کلی پیغمبر علیه السلام ته په ټیټو سترګو باندې ولاړ شي. دا عالمان، دا حافظان، دا قاریان، دا علما ما او تا چې په دې غځېدلو خوب کو په بستره کې، هغه د دې علماو په سر باندې کو. دې عالم زما غاړه آزاده کړې، قرآن زده کړی دی، احادیث زده کړي دي، راځي زما دی بچی ته او زما دی خورئی ته او زما دی وراره ته او دی کلیوال ته قرآن ښیي، د دې ټول کلي غاړه آزاده کړی. قرآن عظمت لري، قرآن څه وړوکی کتاب خو نه دی. الله وی په خپلو سترګو قرآن ته مه ګوره، لږ زما په نظر او په حیثیت او عظمت ته دې قرآن ته وګوره. نو داسې وخت به نه چې تا به د قرآن تلاوت نه کې و د قرآن به عمل نه کې که تا ته عظمت د قرآن معلوم شو. نن موږ قرآن پیژنو نه، زموږ ژبه ورته پیړه ده، زموږ دماغ ورته پړسېدلي دي، موږ ورته اوزګار نه یو. دا خبرې راته زیاتي ښکاري، دا د ملامتیا خبرې ښکاري. قیامت کې چې الله دا ماشوم خپل عرش ته خیجي او د مور او پلار عرش ته خیجي، دا د سرمایې د وجې نه نه، د جاگیر او د عهدې د وجې نه نه، د خپل قرآن د الفاظو د ویلو د وجې نه. بس صرف قرآن عظمت لري. قرآن څه وړوکی کتاب نه دی. تورات، انجیل او زبور د الله کتابونه وو، لیکن کلام نه وو. الله په دې باندې تلاوت په خپل کلام کړی دی، څنګه چې د الله د شان سره لایق دی. دا خو ما او تا سره وخت نشته دې تلاوت ته نه یوزګار، وخت را سره دې دپاره نشته. نو ګوړ نه نه موزګار، او بخار نه نه موزګار، ګاڼۍ نه نه موزګار، پیسو ګټلو نه نه موزګار. ما ته دې عظمت نه معلوم، دې عظمت الله ته معلومو. ځکه چې جبرائیل علیہ السلام را لیږي ورته وایي یوازې مزه سوره انعام نازلو، څلوېښت زره فرشتې ورسره په استقبال او جلوس کې راوستې، یو نه، دوه نه، درې نه، څلور زره نه، لس زره نه، څلوېښت زره فرشتې د یو سوره انعام سره راکوزېدې. د علماو نه تاسو اورېدلي دي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی ستاسو دے بچو ویلی 15 سپارہ کی او 2 رکو دی، داغی 2 رکو ټول علوم اللہ تورات کے بیان کریو، دا نور قرآن علوم دا تورات دا پاس علوم اللہ قرآن کے نازل کریو. یو سورت فاتحہ داغی ټول علوم دا ټول علومنا سیوا دی. ماوتا تا دا قرآن عظمت نہ دے معلوم، نیو خبر دا قرآن نا عظمت نا.
ستاسو دے بچو سور اخلاص و سلست قاری سے وہ تولست دا یو سور اخلاص چے دے اولست قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لکا لسی پارے تلاوت چے دے ما ہوتا سر عظمت نشتا لڑو نہ ہوتا نہیں اوزگار نہ تاش نہ نہیں اوزگار پا پولا دا چکارا و پا نیر دا غاڑی ناستے نہ ہوتا نہیں اوزگار دا بازار دا چکر نہ ہوتا نہیں اوزگار دا کرکٹ دا میچ نہ ہوتا نہیں اوزگار دا شپے دا دولو سو دا یوی پوری دا کرکٹ پا میچ تا کینو او بیا پا آغی ٹول اشپت اب سری کو آغی دا پارا وقشتا دا اللہ دا عظیم کلام دا پارا ما او تاثر دا الافلامیم دا زدکڑ دا پارا وقت نشتا دے مانا دا تا پوسو کا نمی سکول ویلے نمی کالج ویلے دے دا برا تا معلومی جو وڑکب کی سو میں چونا چاہ گٹلی دی لیکن دا را تا پتہ نشتا جو قرآن کی سوسی پاری دی